حضرت سلیمان علیہ السلام یو جزیره و د دریابونو په منځ کې هغه کې یو ظالم کافر بادشاه سلیمان علیہ السلام ته الوی پیریان داغه تابع شیطانان تابع علی وتوی چې په دې جزیره کې یو کافر بادشاه دی او د بوتانو سجده کوي او د چاره سیم وطن کېږي ځکه لوی دریاب په منځ کې سلیمان علیہ السلام له خدای پاک باد تابع کړو وصل سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر د سحر نه تر غرمې پورې به د باد د پاسه د یو میاشتې مزل کوو د یو میاشت مزل به په نیمه ورځ کې کوو او بیا د بلې میاشتې مزل به په باقي نیمه ورځ کې کوو نو بس باد ته حکم وکړ دې جزیرې ته ومونږ رسې د باد په ذریعه جزیرې ته سره د خپل لښکر ورسېد نو سلیمان علیہ السلام سره پیریان خج پیریان د چا تابع هغه ته جنگ سګران کړ پیریان تابع انسانان وسرو جنگ وسرو کله اول هغه کافر بادشاہ له دعوت ورکړ چې ته مسلمان شه که مسلمان شې غږ درته نه کو د خپل بادشاہي به برقراري زمونږ وزیر به بادشاہي عزت پر ته ملو شي وینا زه خو د بوتانو عبادت نه پرېږدم وی تیار شه جنگ وسرو که بادشاہ مړ او د بادشاہ وزیران هم پکې مړه شو علاقه حضرت سلیمان علیہ السلام فتح کړه د دې بادشاہ یو لور وه مسلمانه شوه بعضې خاندان مسلمانان شو چې مسلمانه شو په قید و بند کې دا قیدره چې کومه علاقه پته شي نو په قید و بند کې ونیولی شي دا لور یې ډېره غمجنه او ډېره ښایسته خوبصورته وه یاره وایي زه خو ما خو یو ارمان دی او دې قیدیانو کې بیا دی چې د بادشاه د کور کم قیدیان هغوی ځان لی ځان له ځای وله ورکړي هم قیدیان جدی نو دا خو خاصه قیدنه وه وی زما یو تمنا ده که ستاسو دا سلیمان دا بادشاہ ما سر نکاح کول غواړي مسلمان نو ما سره دې نکاح وکړي سلیمان علیہ السلام ته چالو ډېره ښه خبره دغه جینۍ په نکاح واغېست مسلمان مخکې کافر او چې مسلمان چې خو مسلمان د مسلمان رولې مسلمانه ښځه د مسلمان سړي خوري دا به غمجنه وه ډېره زیاته فکرمنه به وه خدای پاک د سلیمان علیہ السلام په زړه کې ورسره مینه هم پیدا کړه ښځه هر وخت په دې جینۍ جاړه سلیمان علیہ السلام ورته پسې جاړه وی داسې وکړه چې زما د پلار د زمانې کم نوکرانو او کمې وینځې او زمونږ خدمت به وکړه او ماله راوله ډېره ښه ده خو اسانه خبره د دې د پلار په دور کې چې څومره وینځې وې او غلامان او نوکران وې وله راوستل دا به د خدمت یې بل څه نور څه وی بیا به هم غمجنه چې سلیمان علیہ السلام به راغی دی به جړل ولې جاړئ وی ما ته خپل پلار را یادېږي ګوره ښځې پلار د کافر او جهنم خشاک او ته مسلمان د خدای شکر نه ادا کې شکر وباسه د کفر نه خدای بچ کړي او الله مسلمانه کړي او بیا د خدای پیغمبر هم زما نکاح له خدای راوستی او مخکې د پوټینۍ بادشاهي وه د پلار اوس خو په ټوله دنیا د بادشاهي ده سلیمان علیہ السلام د الله نه سوال کړی رب هب لی ملکا لا ینبغي لاحد من بعدي الله داسې بادشاهي راکړي چې زما نه پس تر قیامته پورې د بل چا نه نو په اوچو او په شنو باندې او په دریابونو او په انسانانو او پیریانو یو شان په ټوله دنیا حکومت و د ټول هغه سړي په نکاح کې چې د هغه په ټوله دنیا حکومت دی ستا په ټوله دنیا حکومت دی هسې پلار پسې جاړې دا غمجنه وه وی ته ما خوشحالی سلیمان علیہ السلام ته وی او وی ښځه ما په خوشحالۍ نو زما خوشحالي په یو څیز کېږي چې د پیریانو ته دې ووایه چې زما د پلار یو بوت ماله جوړ کړی او دې کوټه کې راته ولګېد دغه زمانه کې بوتان جوړول جیز و عبادت یې منه او تصویرونه جوړول جیز و خلکو به ځان له تصویرونه جوړول عبادت منه قرآن شریف کې الله فرمایي وی دې پیریان یعملون له ما یشاء من محارib و تماثیل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وكثيرا من عبادي الشكور غٹ غٹ حوزونه به ولا جوړو غٹ غٹ لوخي به ولا جوړو او تماثيل دانچو ته ډیزاینونه بوتان به جوړو بیت المقدس کې بوتان پراتو عبادت به منو خلکو به خپل پلار بوت جوړ کړو ځان سره به کوټه کې خاو دي او تصویرونه به جوړول دا نقشې په دیوالونو باندې یاره عبادت منه او نور تصویر سازي دا جایز و اوس ګورې بالکل منه نه الله وایي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي حدیث قدسی دی تاسو زما په شان څیزونه جوړوئ تاسو خو نقشې جوړوئ زه که طاقت مې د غنم د دانې په شان دانه جوړه کړې که زور سره وایي
د اوربشر دانې په شان یو ذره جوړه کې جوړولی شي نه. ولې د خدای سره ځان برابره وی چې خدای هغه انسان پیدا کړی چې روح پکې نشته، زم داسې پیدا کوم او جوړوم چې هغسې خو به یې که روح پکې نه وي که نه. خدای منع کړې ده، د خدای پیغمبر منع کړې ده. د غیر ذي روح خیر اجازت درته شته د ډول دپاره، دا هم د ډول دپاره جوړولی شي، لکه اونه جوړه که، د غر نقشه جوړه که، دا سندری د اوبو د ذي روح بني. علما لیکي بیا چې که انسان د ذي روح تصویر ضرورت و نو هغه ځای کې چې انسان په دا منځ کې پرې کې او کم ځای کې چې انسان پرې شي او جمدې نه پاتې کېږي دومره جوړولی شي. لکه په خېټه کې چې انسان پرې کې جمدې نه پاتې کېږي نو د خېټې پورې دا بره تصویر دا هم د ضرورت بې ضرورته نه ګورې. لکه نوټ دی مثلا، شناختی کارت دی، ایډنټي کارت دی، پاسپورټ دی، دا د ضرورت لپاره بې ضرورت هم نه. انسان نه که لاس پرې کې جمدې پاتې کېږي نو دا تصویر کې لاس یې نه هغه منه چې داسې ځای کې تصویر کټ شوي چې که بالفرض انسان هلته کټ کې جمدې نه پاتې کېږي، دا د ضرورت لپاره جز بې ضرورته نه. ورونو دا منې تصویرونه ښه په موبایلونو دا او یا داسې لیکل د دې نه ځان ساتئ به هر کیف. وایي ماله نو دا زمانه کې دا جایز وو دا تصویرونه. وایي ماله زما د پلار یو پیریانو ته واچیو خشته ډیزاین جوړ کړي نقشه کې داسې چې زما د پلار هو به هو شکلي نو بس زما غم به ختمي، هغې ته به ګورم تسلي به مې کېږي. وایي دا خو اسانه خبره. پیریانو ته حکم وکړو چې چاره دې پلار لیدلی و، هغې وایي مونږ به جوړ کړو یو خشته مزېدار د دې د پلار شکل یې جوړ کړو ډانچه او دې ته یې کوټه کې کېښود. ویې ګوره فرق پکې شته وی ټیک دی. او بیا د دې پلار چې به که جامې په جونده غوښتې هغسې جامې دې برابر کړې و هغې دې بوت ته واچولې. وی په دې به زه د خپل پلار تسلي کوم. اوس به خوشحاله یم حضرت سلیمان علیه السلام. دا شیطاني چال دی. شوره دې تېره شوې هغې بوت ته یې سجدې شروع کړو. سلیمان علیه السلام خو ته نه دی خبر. او یوازې دې ښځې یې نه د هغې چې څومره وینځې وې چې څنګه به یې د هغه بادشاه په کور کې عبادت کاو، خو د دې وینځې وې د دې نوکرانې وې او سره دي همدغه شی د سلیمان علیه السلام په کور کې شروع شو. ده ته پته نه لګي، نه خبره ده چې دې به راغې بیا به عبادت نه کوم، چې دې به بهر ووت هغه عبادت او سجدې به یې شروع کړي. د دې یو عالم و د حضرت سلیمان علیه السلام د تورات یوسف ابن برخیه، هغه به وعظ او نصیحت ته هغه خدای په ښکلی اواز هم ورکړی او د هغه په اواز کې اثر هم. بعض انسان له الله اواز خوش ته خدای پاک ورکړي او اواز کې اثر هم. یو ځل یې بني اسرائیل لا یو ځای کړل. وی سلیمان علیه السلام کی اجازه دې دې قوم ته یو څو خبرې کوم. وی څه ورته وی؟ وی د پیغمبرانو واقعات ورته بیان نو دی یوسف د پیغمبرانو واقعات د آدم علیه السلام نه شروع کړل او د یو پیغمبر واقع بیانول حتی چې سلیمان علیه السلام لره ورسېد. نو د سلیمان علیه السلام د هلکانې واقعات یې ذکر کړل، باقي غږ بند شو، غږ یې ونه کړ، مجلس ختم شو. سلیمان علیه السلام چې خپل تخت ته واپس راغی، دی راغی یوسف بن برخیه ورته وی د نمې غټه ګیله ده. وی څنګه؟ وی د ټولو پیغمبرانو د پوره واقعات ذکر کړل او زما د صرف د هلکانې قصه ذکر کړه او باقي د اړو ذکر یې ونه کړه. یو باقي مې ونه کړه. وی ولې؟ وی باقي مې ځکه ونه کړه چې باقي ته خبر یې ځان نه. وی نه زه خو نه یم خبر. وی ستا کور کې د بوت عبادت کېږي، د غیر الله د خدای نه ما سوا د بوتانو عبادت کېږي، دا شرک دی. عبادت و صرف د یو الله کوو او که چا د الله سره په عبادت کې بل څوک ملګری کړ دی ته شرک کوي، کفر دی، دا ډېر لوی جرم دی او عظیمه ګناه ده. په دې پوه شو؟ وی ښه 40 ورځې دا کار شوی، 40 دی. کور ته یې منډې کړې او هغه بیبي یې راونیوله. تحقیق چې وشو خبره یې رښتیا وه، هغه بوت یې مات کړ، ټوټې یې کړ. هغې بیبي له هم سزا ورکړه، هغه نورو له هم سزا ورکړه. خو سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا خو زما په کور کې لوی جرم شوی دی، ما له هر کله چې الله به دا سزا راکوي. هغې یو ګوته وه ګوته، هغې کې الله ډېر لوی کمالات یې ښودي.
او دا سے کمالاتو چی دا چپیریان او دا ارس او دا شیطانان دا غوطی دا وجن اعتابیو او پاغی دا پاسا ابن عباس رضی اللہ عنہ لکلی دی وی پاغا گوطی دا پاسا دا الفاظ لکلی شویو اللہم محینی سعیدا وامتنی شہیدا خدای مال دا نیک بختیا جن راکی جن چی میں نیک بختی او خدای مرد دا شہیدانو راکی دے پا گوطی لکلی اللہم محینی سعیدا دا سعادت او دا نیک بختیا چی دا نیک بخت انداز جن راکی خدای دی منگ لمداز جن راکی او بیا لکی اور پسی و امتنی شہیدان چی خدای مرد شہادت راکی دا بے گت تکتل روح دا سوچ پہ کاؤ نو چلی بکل غسل خانے تا تا اللہ نو بے گر اللہم چی غسل خانے تا بکل تا نا گت بے وستدا یاد تا تیرون دا گت دا سرو زرو دا سپینو زرو جوڑول دا گوری من دی خواہ سلو دا پار ہر قسم گتا من دا کدا سرو یو کدا سپینو یو کدا کانو دا سرو زرو استعمال کو دیر خطرناک تی دا قیامت پرد دا گوتی چی چا جوڑی کری نو خدای پاک با دا دا پا گوتو کے دقا سی زنزیرون واچے و جہنم زنزیرون بیورا کائی بے البت دا سپینو زرو دا درینی مماسو پوری جادت شتا دا سپینو زرو گوتا دا درینی مماسو پوری آغینا زیادہ نا ام علماء دا سپینو زرو گوتا دا درینی مماسو اگا چالی اجازت تے جسو بے پاسا مہر جوڑ کی لکہ حضور پاک پہ دا پاسا مہر جوڑ کرے او کچا دا سے گتا چولی او پاغی دا اللہ نمینو دے با غسل خانی تا استنجا دیتا نا داخل ہے دیچی با دسماتی لتا دا گتا بے بی دا ورکلا چراو بود بیا بے والا ورکلا یو دل غسل خانی تلا دا گتا بی دا ورکلا یو سرکشا شیطان راگی دا سلیمان علیہ السلام پشکن بی تیوے گتا راکا اقول سلیمان علیہ السلام پا شکل کو تے ورکلا شیطان لار پا تخت شاہی کی ناس شکل دا سلیمان علیہ السلام او گتا ورسرد آگئی کے حکمالات پی بادشاہی ہے شروع کو طول خلق کے تابع دے سلیمان علیہ السلام چی دا غسل خانی نرود بی بی تے گتا راکا گتا میں در نکلا سا کلا اس طرح نلے طرح دے گتا دے غفتا مادر کو دوبارہ گوالی بس پیش ہو اپویسو چی کیس خبل شان شوے دے او ما دماغ سزا جوڑ شروع کے دو والا دا چی باروت حکومت روان دے چی تخت شاہی لورقی بل سڑی دا پشان ناس دے چاہتے ازان ورمخ کی کدہ سلیمان لیوانے کرو گے سلیمان خوالا دے چی ناس دے بیشو بس اللہ رونی وم او اللہ با میں سے انتظام کئی لال دا دریاب غانینا او علتے اللہ تا جلل شروع کلل یا اللہ ما جرم کردی واقعی ما زیادتی کردی بورا دیسا جرم نو زکا دا مانا کی بود جوڑل جیزو او عبادت خود نکو نرد پا حکم کیدا لیکن نو لوی سڑے چھ لگا غلطی ممکنو اللہ پہ مضبوط سزا ورکے یونس علیہ السلام سے گناہ خو نوا کرے او دا مئی گیرے تا خود پاک ورو رسن صرف دا اللہ نا بے مشوری دا وطن روان شیو اللہ خو منی کرے نو چی مزا جاری اللہ تا او جڑا کئی او التب خلق مچی مارانو میان بے نیول اغی سر بے اخپل گزرے اوقات تو اغی بولا سلوڑے موڑے کب ورکدان نبی پوختا اغی سر بے لخدمتم کاؤ او پا جڑا سر دیکھو حکومت خو چلے گی خو چے کم نیکان علماء بزرگان دی اغی بلشان شوی محسوسی اغی دا خواہ کسی حکومت ندے لکا سنگ کے مخکنی حکومتو سڑے آگا سڑے دی سلیمان علیہ السلام اگی خجرہ مگا دی پیریان آگا سی تابی دی کارا آگا سنے دا گناہ اڈرون چالی کی جالو گئی مخی دا نیکیو دا گناہ اڈر چلے گی دو کے بیبیان پیوے بیبیان خو پیشو چی شیبل چاولے دے سو مداخلت ہم نکی گی بیاغی خپل میٹنگ دی علماء عالمان رو وقت وی تاسو سماسو سوے ٹوڑوے بالکل ماسو سو وی سماسو سوے وی منگ دا آغا حکومت نماسو سو کم جی سورہ دے مخ کیوں یا خو سلیمان علیہ السلام دماغ خراب شوی دی دیو مغا دے خو سفرق پکی راغل دی او یا سا مسئلہ دار سے چل چلے بیبیانو نے چی تپوسو کاغی و توی چاو بالکل امدا سے دا اگر بی بی مالوی چی دا قسمانا گوتا یو دلی یو رو بیاراغی وی چی دا ما گوتا راکا اس نور نپوئے گا او منگ تم داغا نمالومی گی
او نه موږ دې ځان ته پرېږدو. خدای داسې کېږي. هغوی توراتونه راواغېستل، هغه علماو نیکانو خلقو، او د هغې تلاوتونه یې شروع کړل. بس چې دا شیطان پوه چې اوس خو ګېرېدو والی، نو د هغه تخ نه والوتلار او ګوته یې په دریاب کې وغورځوله. مطلب یې دا و چې که دا ګوته سلیمان علیه السلام له په ګوته ورله، خو بیا موږ تابع یو، راشه دریاب کې به وغورځوم، نو کم از کم موږ به د غضبه خلاص شو که نه. هغه یو کپ تېره کړه او اتفاق ته ګوره چې د سلیمان علیه السلام د کوم مچیمار سره به کار کو، هغې مچیمار 2 کبان راوویستل. ته ته وې ها دا یو پکې ځان له خرڅ کا چې دا هغه اوس پړ د په میانځ کې اوسې راګوته پکې راووته. قرآن شریف کې م الله دې ته اشارت کړې دی. واپس راغی په خپل تخت شاهي او هغه پیرې یې راونیو، هغه خطرناکه سخته سزا ورکړه شیطان له. دې په کور کې 40 ورځې عبادت شوی د بت. نو دا په کومه ورځ چې حضرت سلیمان علیه السلام ته دوباره بادشاهي ملا شو، دا د عاشورې ورځ وه. د حضور پاک د زمانې نه مخکې د بیت الله غلاف په د عاشورې په ورځ بدله، دا به د هغې د عاشورې تعظیم کوه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لومبی چې کومې روجې فرض وې، یو پکې د عاشورې وه، د رمضان نه مخکې د عاشورې روجه فرض وه. بیا چې مدینې شریفې ته هجرت وکړه، نو یهودیانو به روجه نیوله د عاشورې. وی دا ولې نیسئ؟ وی دا زمونږ موسی علیه السلام له خدای پاک په دې ورځ نجات ورکړی دی. وی نحن احق باتباع، موږ د موسی علیه السلام په تابع ستاسو نه زیات لیق یو. امت ته حکم وکړه چې دا روجه مسیږ مخکې نیوله، اوس یې نیسئ. بیا د رمضان روجې فرض شوې، نو د عاشورې د روجې فرضیت منسوخ شو. اوس مسنونه ده، سنت ته که څوک یې نیسي خو فرض نه ده. نو د عاشورې په ورځ روجه نیول مخکې فرض و، اوس سنت. د دې میاشتې 10مه ورځ حضور پاک مبارک فرمایلی د وفات په کال، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، وی که آینده کال ته جمدې پاتې شم 9مه به مو سره نیسم. د یهودیانو سره تشبیه ختم شي، هغوی په 10مه نیسي، موږ به 9مه 10مه دواړه نیسو، خو بیا دغې کال ته پاتې نه شو. دې وجې نه زموږ علما لیکي وی یوازې د 10مې ورځې روجه دې نه نیسي، چې څوک نیسي 2 ورځې دې نیسي، هم 9مه هم 10مه، او څوک 10مه او 11مه بیا دی. نو د دې ورځې یو عبادت دا دی رونو چې روجې ونیسئ. 9مه ورسره که نیوي چې ډېره ښه ده، یا 11مه یا 9مه 10مه یا 10مه 11مه، دا روجه نیول بهتر دی. دا یو شو. دین د دې ورځې څه عبادت دی؟ حضور پاک فرمایي حدیث کې راځي، من وسع علی عیاله فی نفقته یوم عاشوراء، چا چې خپل بال بچ له د عاشورې په ورځ باندې فراخ رزق ورکړ، وسع الله علیه سائر سنته، ټول کال بدله خدای پاک فراخ رزق ورکړي. د دې حدیث راوي دی حضرت سفیان، لوی محدث دی. هغه وایي ما په دې حدیث تجربه وکړه. د حضور پاک په حدیث تجربې ضرورت هم نه رښتونی، خو د داسې ما وي چې راشه عمل پې وکړه، نو یې خدای پاک زه ډېر زیات مالدار کړم. نو یو په دې شپه په دغه ورځ د عاشورې په ورځ روجه نیول، او دویم په دغه ورځ خپل باد بچ له فراخه رزق ورکول. که د چا روجه ني او که د چا روجه یي، د شپې وله ښه رزق ورکړه، پېشمنې وله ښه ورکړه. اندازه د ما داسې د حکومت په اندازه د میاشتې نور ما ته پته نه لګي، غالبا چې حکومت د راتلونکي جمعې ورځ شوی دی، 9مه به زیارتي. نو بهر کې همدا 9مه 10مه، غالبا 10مه به عاشوره د جمعې ورځې، زیارت به 9مه وي. بله راتلونکي بعضې خلک په دې ورځ مقبرو ته ځي، دا رسم دی، رواج دی. په دې ورځ نه مقبرې ته قبرونو له خپلو مړو د سړی هر وخت لیشي شریعت مطابق، او څوک مړو له مسؤل وړي له پاسه پې اچوي، او څوک اوبه کوزه کې وړي له اوټه کې او په مړو د پاسه اچوي. ما تپوس وکړم د اوبو ولې په دې قبرونه اچوي؟ وی دا حضرت حسین رضی الله عنه تږي شهید شوی دی، ما په کوفه کې تږي شهید شو، ته دلته اوبه اچوي چې هلته وروځي. دا عجیبات حل دی. حضرت حسین رضی الله عنه په دې ورځ باندې شهید شوی دی، د عاشورې په ورځ. نو چې حضرت حسین رضی الله عنه په دې ورځ باندې شهید شو د عاشورې په ورځ، هلکه د جمعې په ورځ چې څوک وفات شي، نو دا جمعه سپېروي که دا سړی بختوري؟ تاسو نه تپوس کوم، سړی بختور دی، خدای جمعه ورکړه. نو حضرت حسین رضی الله عنه بختور دی چې خدای د عاشورې مبارکه ورځ ورکړه. ورځ نه سپېره کېږي،
بعض خلک ټول شپه یو وخت عبادت نه کوي او بس ویراشه دا یو ورځ عبادت وکوم او د عاشورې په شپه وکوم او د عاشورې په ورځ وکوم. نه مسور اچول شته په شریعت کې ګناه ده او نه په دې ورځ باندې بالخصوص مقبرو ته تلل هر وخت کې تللی شي او نه په قبرونو باندې اوبه اچول او نه د شپې ډنډې ویشتل. پخوا دا رواجونه ډېر شکر دی اوس نشته او پخوا به دا کوټې ډبولې موږ خپله ماشومانو یادم دي هغه رسمونه رواجونه ختم شي شکر دی. هغه ډنډې به په تیلو کې واچولې او خلکو به ویشتې او بلېدې ابم وي او دا بم وي او هغه بل شی به هغه څه هغه ماشومانو به رحیلونه کېښودل په شګلولې به یې غونډو سوال به یې کوم په رحیل به یې کېښو شګلولې غواړو د سوال یو طریقه وه. شکر دی دغه رواجونه خدای پاک ختم کړ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ له خدای پاک شهادت ورکړه. د هغې بیان به راته انشاءالله راتلونکي جمعه وکړو.